نن موږ سره ملمه دی یو ینګ ټالنت د خیبر پښتونخوا لپاره اوس 13 کال ډیر غټ ایوارډ وروړی و د پرایم منسټر کم د یوث انیشیټیوز هغه فنډز چې کوم دي د خیبر پښتونخوا لپاره غټ ایوارډ وروړی چې خلکو ته پته ولګي چې خیبر پښتونخوا کې یوث چې دی د پاکستان د یو صوبې د یوث نه هم کم نه دی او دی دا یو آغاز غشته و تقریبا شپږ اووه کاله وړاندې د کور په کور تلل او خلکو ته د علاج سهولتونه ورکول یا هغه ډاکټران نو سره خلک ملاول څوک چې پخپله ډاکټر ته نشي تللی یا میډیسن ریلیټډ یا معمولی شانتي یو څیز خو د لپاره ډاکټر ته تلل ضروری وي هغه ډاکټر نه خلک خلاصولو لپاره د انفارمیشن ټیکنالوژي استعمال کړو دغه استعمال څنګه وو دغه استعمال څنګه دی په دې خبره کوو دا وخت مو سره سټوډیو کې موجود دی شوال زاهد کم چې په خیبر پښتونخوا کې د آنلاین د هیلث فیسیلیټي ورکولو علاج گھر په نوم باندې یو سٹارټ اپ اغسته وو او هغه اوس مخ په وړاندې روان دی د دې نه باندې پاړه باندې خبرې طریقو او تاسو نه وکړو تاسو سوالونه دي تاسو موږ سره شریک کېدئ شئ په 52 143 باندې. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں شوال؟ شکریہ. ٹھیک ہیں آپ؟ بہت شکریہ آپ کا کہ آج آپ نے وقت دیا اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کا استعمال تو ہم کافی برے طریقے سے کرتے ہیں اور بہت نیگیٹو بھی کرتے ہیں. انفارمیشن ٹیکنالوجی کا استعمال اچھے طریقے سے آپ نے کیا. تھوڑا سا بتانا چاہیں گے کہ علاج گھر کیا ہے اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ہم نے ذکر کیا تو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں کہ علاج گھر کیا ہے اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کو آپ نے اس میں کیسے استعمال کیا. ٹھیک ہے میم, تھینک یو سو مچ, آپ نے مجھے انوائٹ کیا اینڈ اٹس بین این آنر فار می ٹو بی ہیئر ٹوڈے. سو میم بیسیکلی میرا بیک گراؤنڈ کمپیوٹر سائنس کا ہے, سافٹ ویئر انجینئر ہوں اور تعلیم کے ساتھ ساتھ میں مختلف انیشیٹوس میں اسٹارٹ اپس میں کام بھی کرتا رہا اپنے کیریئر میں. میم بیسیکلی ہم نے جو اسٹارٹ کیا بیسیکلی اس کا پہلے نام ہم نے رکھا تھا کال اے ڈاکٹر کے نام سے. کال اے ڈاکٹر تو وہ اس کے پیچھے ایک سٹوری تھی, دو تین سٹوریز تھی. نمبر 1 یہ تھی کیونکہ میرا تعلق پشاور میں ڈبگری بازار یا رمداس بازار کی سائڈ سے ہے, تو اگر آپ شام کے ٹائم جو بھی لوگ وہاں پہ آتے ہیں آپ وزٹ کریں تو آپ کو ایک 500 میٹرس یا 1 کلومیٹر ٹریول کرنے کے لیے کافی ویٹ کرنا ہوتا ہے. اس کا ریزن یہ وہاں پہ سارے پرائیویٹ کلینکس ہیں, تو جو بھی پیشنٹس آتے ہیں, کوئی چترال سے آ رہا ہے, کوئی محمد ایجنسی سے آ رہا ہے, کوئی وزیرستان سے بنا آ رہا ہے, وہ سارے بیچارے وہاں پہ آتے ہیں, نمبر ڈاکٹر کا لیتے ہیں, تو ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا ہمارا ٹائم کس ٹائم پہ ہے کس ٹائم نہیں. بہت تکلیف ہوتی ہے. تو ہم نے انیشیلی لیول پہ ہم نے ایک اپائنٹمنٹ سسٹم جنریٹ کر کے لانچ کیا. اس میں ہوتا یہ تھا کہ آپ خالی اپنی اپائنٹمنٹ بک کر لیں تو آپ کو کنفرمیشن ہو جاتی تھی کہ آپ نے ڈاکٹر پاس کس ٹائم اور کس دن جانا ہے, انلیس کہ آپ 2 دن پہلے پہنچ کے آپ ہوٹل میں اپنے روم بک کریں, آپ کھانے پینے کا خرچہ کریں, آپ اس رش میں پھنسے رہیں. ٹھیک ہے. تو ہم نے ایک اسٹارٹ لیا اس نام سے. پھر ایک واقعہ ہوا چھوٹا سا, ایک اتفاق سے ایک دن مجھے کوہاٹ جانے کا موقع ملا. تو کوہاٹ سے واپسی پہ لاچی کے راستے میں ایک خواتین تھی جو ڈیلیوری کرنے والی تھی بیبی کی. ٹھیک ہے. تو کیونکہ وہ ٹائملی ان کو پتہ نہیں تھا کہ ان کی ڈیلیوری کب ہونی ہے, کب ایکسپیکٹڈ ہے, تو وہ ان کو جب وہ لیبر میں چلی گئی, ان کو ٹریول کر کے لایا جا رہا تھا, تو وہ ٹائم پہ اسپتال نہیں پہنچ سکی اور وہ بچہ اور وہ جو ماں تھی دونوں میرے سامنے فوت ہو گئے. ٹھیک ہے. تو ایسے واقعات ملٹیپل آپ کو دیکھنے ملتے ہیں, ہمارے ملک میں ہوتے رہتے ہیں, ہمارے اسپیشلی ہمارے صوبے میں, دور دراز علاقوں میں تو یہ کامن ہے نا. ایگزیکٹلی. تو وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹائملی آپ کو ڈیزیز کا پتہ نہیں چلتا, یا ٹائملی آپ کو علاج نہیں پتہ لگتا میں نے کب کرانا ہے کب نہیں کرانا ہے, میں کس کنڈیشن میں ہوں کس کنڈیشن میں نہیں. اس کی وجہ سے بہت ساری قیمتی جانیں ضائع ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم نے یہ ایک انیشیٹو لیا, ہم نے اس کو اسٹارٹ کیا. تو اسٹارٹ میں ہمارا اپائنٹمنٹ سسٹم تھا, تو پھر ہم اپائنٹمنٹ سسٹم پہ کام کرتے گئے کافی عرصے تک. پھر مین وائل پروانی خانم 1 لانچ ہوا تھا یہاں پہ, وہ ہم نے ون کیا. اس کے علاوہ پھر ہم نے جو ہے کیپنگ پیک چیلنج جو گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا کا انیشیٹو تھا وہ ہم نے ون کیا. تو ہم کافی عرصے اس پہ کام کرتے گئے, لیکن ہمارا بیسیکلی اس میں ڈے 1 سے ہی پرپس رہا ہے کہ ہم اس چیز کو بہتر سے بہترین کس طرح بنا سکتے ہیں لوگوں کے لیے. اپارٹ فرام مطلب بزنس, ہم نے یہ بھی سوچا کہ یہ چیز کیسے مزید بہتر ہو سکتی ہے کہ جس سے ہماری عوام کو, ہماری خیبر پختونخوا کی عوام کو فائدہ ہو سکے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آپ نے کال ڈاکٹر سے علاج گھر میں آپ تبدیل ہوئے. ایگزیکٹلی. کیا کوئی اس کا بیسک مقصد آپ نے اپائنٹمنٹ رکھی, لیکن یہ ہم نے اس میں دیکھا تھا کہ آپ کو کوئی کال کرتا تھا فار ایگزامپل اور آپ ان کے گھر ایک ڈاکٹر لے کے جاتے تھے, اس طرح کچھ تھا؟ ایگزیکٹلی میم, وہ بیسیکلی ہوتا یہ تھا
اسٹارٹ میں کہ جو کالر ڈاکٹر تھا اس میں ہمارے بیسیکلی 3 بزنس ماڈیولس تھے. نمبر 1 یہ ہوتا تھا کہ آپ کو لیسے ڈاکٹر کی اپائنٹمنٹ بک کرنی ہے تو آپ ہمارے آ کے ہماری ویب سائٹ پہ ہماری اپلیکیشن پہ آ کے ہم سے وہ بک کروا لیتے تھے اور آپ کو ڈاکٹر کی اپائنٹمنٹ تھی. سیکنڈلی اس کے علاوہ ہم لوگ جس کو فزیوتھیراپی کی یا فزیوتھراپسٹ کی ضرورت ہوتی تھی گھر پہ, جو بوڑھے پیشنٹس ہیں یا پھر بیمار جو موو نہیں کر سکتے یا ڈسیبل ہے یا ایکسیڈنٹ کا کوئی کیس ہے, مطلب اپنے گھر سے کہیں ہل نہیں سکتے, چل نہیں سکتے, تو ان کو ہم لوگ پرووائڈ کرتے تھے گھر پہ فزیوتھراپی سروس کے علاوہ ہم لوگ ان کو میڈیسن ڈلیور کر کے دیتے تھے ڈور اسٹیپ پہ. تو ہم نے اس سے اسٹارٹ لیا, لیکن کیونکہ ٹیکنالوجی کی جو انڈسٹری ہے اتنی فاسٹ گروتھ ہے اور باہر ملکوں میں تو ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے کس لیول پہ لوگ کام کر رہے ہیں, سب کچھ گھر بیٹھے ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی سب کچھ گھر بیٹھے ہو رہا ہے. تو ہم نے اس کو ایڈوانس کرتے 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 ہم لوگ فائنلی آ گئے ٹیلی میڈیسن میں, کہ بیسیکلی جیسے ایک گھر ہے اسی کے اندر ہی سارا آپ کا علاج ہو رہا ہے, آپ کو فزیوتھراپی بھی مل رہی ہے, آپ کو ڈاکٹر کی کنسلٹیشن بھی مل رہی ہے, آپ کو میڈیسن بھی مل رہی ہے, آپ کو لیب ٹیسٹ بھی مل رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اور یہ بتائیے گا کہ جو اب علاج گھر آپ چلا رہے ہیں انٹرنیٹ کے تھرو یا مین کے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں, کوئی گھر میں بیٹھا ہوا ہے تو کیا وہ کسی بھی مرض سے ریلیٹڈ پیشنٹ ہو تو وہ آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں؟ زمگا جو ملمہ دے اگئی یو دا سے طریقہ کار د صحت دپارا چلی چې کوم په آنلاین طریقه باندې تاسو دوی سره رابطه کولی شئ, تاسو سره کوم ډاکټر یا د میډیسن ضرورت وي, د دوایي ضرورت وي, نو دوی به تاسو سره رابطه کوي, تاسو له هغه کور ته در رسي. جی شوال. ہاں تو میم اگر آپ کہتی ہیں پشتو میں بات کرنے کی کوشش کرتے تو پشتو تی صاف نہیں ہے. ہاں اصل میں زیادہ جو لسنرز ہیں اقبل سائڈ نہ کوشش بکم زما پختو کلیئر نہ بالکل بالکل نو اینی ویز نو مونگا دا یو انیشیٹو سٹارٹ کو علاج گھر پناما کا نا نو کله سے مونگا آگے سٹارٹ کو نو آگے کے لکا مونگا یہ علاج گھر لکا مطلب گھر ان سینس آف ہاؤس کا نا نو مونگا آن ڈور سٹیپ خلق ہوتا ہر سہولیات اور سروسز میں ورک. دیکھیں سہولیات سے سری زبدا اول تپوس کول غواړم چې علاج گھر خوده خو زه دا وایم چې دی کې تاسو ته داسې پیشنټ هم کالو کې چې هغه حد نه زیات بیماری او یو نارملی نو آیا دی کې کم لیول والا پیشنٹ تاسو رابطه کولی شو د رابطه طریقه څه ده؟ میم دیکھیے رابطہ طریقہ دا دے کنا زمون ویب سائٹ ہم دے اپلیکیشن ہم دے اور زمون موبائل اپلیکیشن ہم دے علاج گھر پر ہم کنا نو زمون ہر سال کا لائف پرتے دینے علاوہ زمون خپل یو اپائنٹمنٹ سسٹم دے کنا کا واٹس ایپ باندې اور مونگا اس لکه لګیا یو په آرټیفیشل انټیلیجنس کنه اے آی باندې موږ کار کوي لګو نو زموږ سیستم اپاینټمنٹ بوکینګ چې دیکنه هغه ټول به اټومیټډ وشي کنه ټیک شو. او دین علاوه چې د لکه د کې کم فیچرز دی لکه موږ کم سرویس ورکو نو یو پیشنټ موږ سره راشي لکه هغه د الټراساوند ټیسټ موږ د کې کولی شو ټیک شو, ای ان ټي سکوپ د موږ سره لکه ای ان ټي سپیشلیست موږ د کې هغه کولی شو. تاسو ته فار ایگزامپل یو پیشنټ کال وکړي چې ماته دا مسله ده, فار ایگزامپل د الټراساوند مسله ده, نو بیا به تاسو ای ته سرویس څنګه ورکوي؟ هغه لکه څنګه موږ ته لکه یو کیوري جنریټ شي کنه نو موږ خپل چې کوم ټیکنیکل ټیم دی کنه هغه خپل لوکیشن موږ ته سند کړي نو موږ هغه لوکیشن ته لاړ شو اور التا چې د الټراساوند پروب لګولي یا ای ان ټي سکوپ لګولي او د کې تاسو سره ډاکټرز دي. ایگزیکټلی موږ سره خپل پول اف ډاکټرز دي کنه موږ سره اراوند 40 پلس ډاکټرز دی هغه. ٹھیک شو. د خیبر پختونخوا ډیفرنٹ د خیبر پختونخوا هم د وسک پکې کراچي هم دی. ها ټیک شو صحیح ده. اوکې الټراساوند ضرورت شنو تاسو بیا ای لوکیشن وګورئ چې دا رقم زه اوسیدونکو دی او بیا د ځان ورسوي. ایگزیکټلی زموږ میډیکل ټیکنیشین یا ریپرزینټیټیو چې څوک هم وي کنه هغه لاړ شو وزټ وکړي. ها ټیک شو. او اینه پس دا سرجری دا چې چیک اپ وشي ډایګنوسس وشي. چیک اپ وشي ټیک د دین علاوه نور کم داسې دین علاوه ای ان ټي سکوپ لکه ایئر تھروٹ نوز کوم مسئلے راځي کنه د غوږ د مریا چې کوم ریلیټډ ای ان ټي سپیشلیست موږ سره د کې لکه موږ فیسیلیټیټ کولی شو. دین علاوه ډرماټولوژیست موږ پکې هغه کولی شو کنه چې هغه لکه سکین چیک کول واړي یا هیئرز چیک کول واړي کنه. او دین علاوه موږ سره د کې وایټل ساينس دی بی پی ایم مونږ چیک کولی شو لایف هغه ټیک شو. دین علاوه پلس ریټ هم چیک کولی شو, ای سی جی لکه دا انیشل لیول باندې چې څومره چیک مطلب ایمرجنسی ټریټمنټ ایمرجنسی هم ویلې شو او نارمل روټین چیک اپ هم کولی شو دی باندې. کو دا څه کې ایمرجنسی کې تاسو ته کال کې تاسو ریسپانس سی میم چې ایمرجنسی کې وګورئ مونږ پہله هغه کنډیشن ګورو کنه چې څه کنډیشن دی, آیا هغه کنډیشن دا څه دی چې مونږ لاړ شو ډایګنوسس وکړو, ډایګنوسس سره هغه ایمبولانس کې راوستلی ایمبولانس کې راوستل وی نو مونږ خپل اوس لکه لګیاو چې مونږ خپل ځان نه یو دوا ایمبولانس ارینج کو کنه چې هغه ایمرجنسی سرویسز لپاره اویلیبل وي کنه. او فی الحال چې مونږ سره خپل دومره فنډز نشته کنه نو مونږ دوه درې د سه اورګنایزیشنز یاګه سره کولیبریشن کړی دی هغه خپل ایمبولانس مونږ ته اویلیبل کوي. ٹھیک شو. ګران اوریدونکو پروګرام د اکثر پښتونخوا نن مونږ خبرې کوو د خیبر پښتونخوا یو داسې ځانګړې
سروس کم چې علاجګر په نوم باندې مشهور دی او علاجګر د یو ینګسټر د ګروپ خصوصي توګه نن زموږ کوم ملمر دی سی او د دې آیډیا وا د انفارمیشن ټیکنالوژي یا د آی ټي استعمال پکې کو او دغه سہولت چې صرف په لیکلو کې کېدو هغه د تاسو ته ممکن کو صرف او صرف د موبایل په یو ټچ باندې یا د یو کلیک باندې د ویب سټ پای باندې د کور پورې ډاکټر او د بیان او د علاج د رسول هغه اوس د دې کار دی. شوال دا تاسو یو آیډیا کله چې پک کا یا پچم کا جوړم کا س ریسپانس په سو میم ټو بی ویری اونیسٹ لکه ریسپانس هو لکه چې هغه ټایم خو د آی ټي او دا چې سوچم نو چې دا د کووډ نه مخکې تاسو خبرې کوي کووډ نه پس دنیا لگا ډیره ایڈوانس شو هغه ګر بیٹھے انفارمیشن ټیکنالوژي استعمال باندې پوه شو خو دې نه وړاندې داسې خاص نو موبایل ټول یوز کو خو هغه کنیکټیویټي دا نه و ٹھیک ہے. خو موږ چې کله دا سٹارټ اغشتو کنه نو ټو بی ویری اونیسٹ لکه په ریسپانس موږ ته داسې ملو شوی چې ټول خلکو ویل چې یار دیس از نیډ شته موږ ته لکه دا ډیر ضروری دی خو کلچر زموږ چې کم دی کنه کلچر نه ایکسپټ کولو کنه هغه ریزن دا وکنه لکه زموږ خلکو مایند سیټ دا جوړ شوی چې زه ډاکټر ته لاړ شم ډاکټر ما ټچ کی نو هغه به علاج بهتر شي کنه لکه دا یو مس کنسپشن تاسو ویلی شي کنه جوړ شوی دی نو وجه نه موږ ته لکه لګ ډرابیکس پکې راغلي دي کنه خو بیا هم لکه موږ خپل ځان ډیفند کړ دې لکه زموږ چې څومره ټیکنالوژي دی ایون هغه سافټویر کا هارډویر کنه هغه یوز یې کم پاتې نه دی راغلی کنه زموږ سافټویر چې کم دی هغه لکه هیپا کمپلاینس نه اپرووډ دی ټیک شو لکه هیپا کمپلاینس یو پراپر پاکستان کې یو اداره دی چې التنا یو میډیکل سافټویر اپروو نه کنه مونږه مارکیټ کې پریکټیس نشو کولو کنه زموږ سره هغه سرټیفیکیشن نشته دین علاوه زموږ چې کم هارډویر دی هغه اف ای اور سی اپرووډ دی لکه هغه د دې مطلب دی کنه چې دا سرټیفیکیشن ملو زموږ ریزلټ اکوریټ راځي کنه لکه هغه کې 1 پوینټ یا 0.1 پوینټ فرق هم پکې نه مطلب هغه ریزلټ چا هم هاسپټل کې یا کم ځای هاسپټل ته هم هغه چې دی منظور وي ٹھیک شو. ګران اورونکو پروګرام د اکس پختونخوا نن موږ خبرې کوو د علاجګر یو داسې آنلاین سرویس کوم چې د کور دن تاسو ته د هیلث سرویس درکې د ډاکټرانو په شکل کې د میډیسن په شکل کې تاسو ټیسټونه چې دي د کور په ذریعہ کوي بیا هغه شنه چې تاسو مخکې چې پای باندې نو فیوچر کې څه علاج کول غواړي هغه کول شي. نن موږ سره ملمره شوال زاهد کم چې د علاجګر منصوبه دا یو انیشیټیو د خیبر پختونخوا د پاره د فخر وړ چې دای په دومره کم عمر کې دومره غټه منصوبه یا داسې قسمه یو سٹارټ اپ شروع کم چې په دنیا کې په نورو ملکونو کې ډېر مدیراسي روان دي. شوال آیډیا چې کله تاسو ګورنمنت ته پک هغه پچ کا او ایتمولې غلا څومره څه چیلنجز وپکې او کنه بس تک سره اپروو شو میم لکه تاسو د پرایم منسٹر ایوارډ خبره کوي د کله چې فرست رو انیشل میم لکه ټو بی ویری اونیسٹ دی کوم تاسو ته لکه ماته ډرابیکس ګورنمنت سره ډیر زیات ملاو شوی دي کنه ماته اوس پورې لکه یو ریلیونت ډپارټمنټ نه دی ملاو شوی چې ما سره لکه یو ینګسټر یم انټرپرینور یم ټیک شو زه انټرنیشنل لیول باندې کار کوم ما ته کله داسې یو اداره نه دی ملاو شوی زموږ صوبه کې چې زه لاړ شم زه ورته وایم چې دا زما انیشیټیو دی اور دا ټیکنالوژي دا انیشیټیوز ایکسپورټ کولی شم بهر ملک لکه نه ایون ادر کنټریز سره زه ورکولی شم زموږ صوبه کې انفارچونیټلی اور انلکیلی داسې اداره نشته چې موږ ته هغه سپورټ وکړي که نه او دا چې کله ما پچ کو نیشنل لیول باندې پروویژنل لیول باندې ما ته هېڅ ښه آؤټپوټ نه دی ملاو شوی لا پورې ټیک شو او کله چې ما نیشنل لیول باندې پټ اپ کو پرایم منسٹر انیشیټیو پروګرام کې نو هغه لکه آی واز د فرست ون ټو وین د پرایز لکه موږ ټاپ 10 وکړه او ټاپ 10 کې زموږ د خیبر پختونخوا نه زما نوم پیدا غشته نوم لکه هغه ریکال کړو کنه اوورډ لپاره نو زموږ صوبه کې ماته داسې لیکي دا ډراپ بیک شوی دی کنه دا ګورنمنت پوینټ اف ویو سره کنه او دا ټیکنالوژي لکه چې لیس زوم د لاهور زوم د کراچي یا اسلام آباد مال تک دا پچ کړو نو ماته خپل یونیورسيټي کې هم سپورټ ملاو شوی او ماته خپل معاشره کې هم سپورټ ملاو شوی او ماته خپل پرووینشنل ګورنمنت باندې سپورټ ملاو شوی خو انلکلی ماته نه دی ملاو شوی ٹھیک شو مطلب یو کم سپورټ چې پکارو هغه غرنګي ملاو نشو ٹھیک شو. علاجګر غونته سہولت دا وخت په خیبر پختونخوا خلکو ته ورکي د آنلاین
اپ ذریعے د ویب سایت د ذریعے د کور دننه تاسو د هیلث سہولت چاته میډیسن پکار دی چاته ډاکټر پکار دی چاته ټیسټونه پکار دی علاجګر یو داسې انیشیټیو چې دی په تر باندې تاسو د خپل چې کوم مسلې دي هغه حل کولای شئ. شوال دا چې کله تاسو سٹارټ کو څومره سټاف وو او اوس تاسو سره څومره زه به وایم چې سروسز او سټاف د کوم ځایونو نه دی څوک دي میم موږ چې کله سټارټ هغه شو موږ دوه کسانو که نه یو زه پکې ټیکنیکل کس وم او زما یو کزن دی سید نازش علي لکه هغه زما مینټور هم دی ټیک شو نو هغه لکه لیډ وکړه هغه فاونډیشن کې مین رول هغې پلی کړی و که نه نو موږ دا سټارټ کړو دوه کسانو نه لکه ایون تو موږ ما خپل موټر سایکل باندې چې دی د ډاکټر کلینیک پسې تلم ټیک شو نمبر مې راغستل هغې سره په کال خبره خاص سوشل میډیا ما خپله مینیج کولو ویب سایټ ډاکټرانو یقین کو میم هغه چې وکړه لکه هغې څنګه کنوینس کړو چې تاسو وجه داسې لکه ډاکټران چې وکړه لکه دا یو منوپلی دی که نه زموږ سایډ کې که نه دلته سټي سایډ کې نه منوپلی دی هغه څه دی چې ډاکټر به نمبر ورکړي تھرو میډیکل سټور چې کوم لاندې ناست دي که نه نو هغه یو ډېر لکه هارډ وی دی که نه د ډاکټر پورې رسېدل که نه لکه هارډ وی داسې دی چې لکه تاسو به پهله ځای ډاکټر بهر هغه کمپاونډر یا څوک ولاړ وي هغه وایي چې یار تاسو لاندې میډیکوس ته لاړ شي هغې نه نمبر والي هغه تاسو نمبر درکړي ته به لاړ شي هغه یا ستا نمبر سبا دی لسې که نه نو تاسو خامخا چې بل سټي نه یا بل ریجن نه راغلی تاسو خامخا هوټل به هم کې هلته خپل سټې هم به کې هر څه به کې که نه نو هغې نه پس چې دی تاسو چې کله اپوینټمنټ ته لاړ شئ تاسو ته ایګزیکټ ټایم نه پته بالکل لکه تاسو به ګورئ اکثر د کلینیک بهر دومره زیات خواتین ناست وي میل ناست وي بیماران ناست وي هر قسمه کسان ناست وي که نه نو هغې له ایګزیکټلی ټایم پته نه وي نو هغې کله کله داسې هم وشي چې یو کس راشي هغه کمپاونډر یا څوک هم هغې کس ولاړ وي هغې له 100-200 روپۍ زیات ورکړي نو هغې نمبر مخکې هم شي نو مونږ چې کله اغستو نو دا منوپلی مونږ یو په شانتې ختم کولو لکه هغې کې ډاکټر ته څه مسله نو ډاکټر پکې خوشحال و خو دا چې کوم نور میډیسن والا و یا هغې بار کمپاونډر یا څوک کم خپل کس پی ای ولاړي که نه نو هغې سره لکه یو په شانتې جنګ سټارټ کړی که نه ولې چې هغه مونږ ته نه الاو کړو هغې ته پته و چې یار دا سسټم خو اټومیټډ شو نو مونږ به چېرته ځو بالکل کمیشن ایگزیکټلی کمیشن اور هر څیز کې مونږ اضافي پیسې چې ډاکټر له زر نمبر ورکړي نو زر زیاتې پیسې به هم ورکړي ښه ټیک شو هغې سره زموږ ډېر زیات مسلې راتلو هغې ټیک شو بیا یې نه بعد چې کوم اوس تاسو سره کوم سټاف دی یا دې کې څوک شامل دي او زه به بیا دا تاسو نه ځکه تپوس کوم چې زموږ دا وخت اورېدونکي دي به خامخا دا تپوس کول غواړي چې هغې ته کوم ډاکټر ضرورت شي نو کوم قسمه ډاکټران تاسو سره دا میم ما ارلیر څنګه مینشن کړی چې موږ سره کوم فیسلیټیز دي لیټس سې الټراساوند دی وایټل ساینس دی ډرماسکوپ دی وایټل ساین کې مونږ وایو چې بی پی بلډ دا ټول شی نه پلس ریټ شو ای سی جی وغیرہ ای سی جی شو کنه دا راځي نو د دې چې کم ډاکټرز ورسره میچ کیږي ټول ډاکټرز موږ سره دی کنه او هغه سپیخاور نه دی سپکه اسلام آباد نه دی سپکه کراچۍ نه دی کنه لکه مکس دی کنه لوپ مطلب صرف د خیبر پختونخوا ډاکټرز نه دی په دې کې ایگزیکټلی مکس دی کنه شوال هغه کوېسچن چې آیا کدا سه چاته مسله پیښ شي نو هر قسمه دوايانې یا ټریټمنټ به ورکوي کنه ایمرجنسي بیسس باندې به ورکوي میم تاسو ته څنګه چې ارلیل ویرو کنه دا لکه ډیپند کی د پیشنټ کنډیشن باندې کنه آیا هغه کنډیشن دومره سیویر دی چې هغه لکه ډایګنوسس نه فیل کیږي خالی د کنسلټیشن نه کینو موږ خامخا به ورته ایمبولانس به ډایرکټ به ریکمند کو هسپتال ته ایم ټی آی هسپتال ته چې کوم ورته کنه ټیک شو او چې نومینل لیول لکه زیاتره موږ سره اوس د سیزن کې یا لاست 6-8 منث کې کیس راغلی زیاتره پریګننسي کیس وکړه چې خواتینو لکه هغه بیسیک چیک اپ کولو نو هغه هسپتال ته نشو راتلو نو موږ ټیکنیشن او یو فیمیل ټیکنیشن ورساتلو او الټراساوند باندې هغه چیک فیمیل ټیکنیشن هم تاسو ایگزیکټلی هغه صرف د سپیسیفیک کیسز باندې سره یې صحیح د څومره کیسز تر اوسه پورې تاسو کړی دي تقریبا میم ماته ایگزیکټ فیګر خو یاد نه دی او کېدای شي مونږ مایټ بی اراوند 10,000 مونږ 10 یا 15,000 مونږ کراس کړی 10-15,000 او کراس وکړی ٹھیک شو صحیح ده او پدې کې نارملی کم قسمه شکایات یا کم قسمه علاج د باره خلک کال کوي چې هغه ته څه ضرورت میم زیاتره چې پکې اولډ پیپل لکه ضعیف کسان اور دین علاوه چې د بیډ ریډن پیشنټس چې کوم اکسیډنټ شوي موومنټ نشي کولی یا داسې زیاتره کسان وي چې هغې لکه فیملی بهر وي هسبینډ یا رور یا فادر هغه بهر وي اور فیمیل سکور کی کنه نو هغه لکه خپل نشته نو زموږ ټیکنیشن ورته لاړ شي میډیسن ورته ډیلیور کیږي چې بل سرویس وکړي شوال
د ټولو مهمه مسله هم دغه کوېسچن طرف رالم او کال پکې رالو چې زمونږ کم فار فلنګ ایریاز دي یا چې کم زمونږ لري پرتې علاقې دي ای کې د هیلث ایشوز ډېر دي او بیا خاص کر چې ایمرجنسي شي بیا شپې ټایم چې تاسو خپل د کوهاټ ذکر وکړو دی کې کوم قسم علاقو نه زیات تاسو ته غرازي او څنګه ځان ورسوي لري نه هغه میم اصل کې الته چې زمونږ ته کنه الته زمونږ د علاج کا کانسیپټ لګ بدل دی کنه مونږ الته لګو ټیلی میډیسن کلینیک اصل کې چې کوم ډاکټران لکه د اسلام آباد نه تعلق ساتي یا پېښور نه ساتي یا لاهور نه ساتي اور هغه چې کله جوب وشي کنه هغه سایډ لاندې هغه پریفر نه کوي کنه یریږي زیات د پنجاب خلک یریږي چې یار الته طالبان دي او دهشتګرد دي او دغه څه دي کنه نو هغه زیات نه زیات یو منت یا 2 منت یا 3 منت جوب وکي بیا واپس راشي د کل دی باندې زمو خپل ریسرچ پرته دی کنه هغه چې شیر کولې شم او الته مسله دا راځي لکه ډیر زیات ان جی او سم راغلي دي پاکستان ریډ کرسنټ سوسایټي ملتا کار کړي دي اور ایون یو ان والا 2-3 ان جی اوس راغلي دي سب برانچز هغه راغلي دي خپل الته کار کړي دي ایون د لاک ډاون کې ډیر زیات کورونا کې ډیر زیات کار کړو ولته مسله دا راتلو چې هغه خپل ډاکټرانو لا خپل هاستل هم جوړولو هاي فای ورته هاسپټل هم جوړولو دین علاوه بلټ پروف گاډي مرته ورکولو خو هغه 2-3 میاشتې دا سروایو نشو کولو او ریزاین کولو واپس رالو خو زمو د کې دا سولوشن زمو دا زموږ د علاقې کې د ځای کې خپل ټیلی میډیسن کلینیک ولګو هغه زیات نه زیات چې د 10x10 روم کې وي لکه غټ هاسپټل مونږ ته نه دی پکار نو هغه 10x10 هاسپټل کې زموږ ډیوایسز به انسټال وي پیشنټ به راځي ډاکټر به چیک کوي د ډاکټر ضروری نه دی دلته ناستي پېښور کې بناستي اسلام آباد کې بناستي کراچي کې لاهور کې وټ سوی وچرتم لکه دنیا کې بچرتم ناستي زموږ پیشنټ ور سبا کریکټي دا څه فائدہ شته یا فائدہ رسی هم خلکو ته ټیلی میډیسن باندې یا ټلیفون د لارې د ډاکټر نه مشورې او بیا غي ته میډیسن میم ډیر زیات لګي لکه نارمل کیسز دي کنه اوس لکه زه تاسو ته یو ایزی ایگزامپل تاسو لیټس سي هډیک دی کنه سر خوږي اوس تاسو د دا نشته پته چې دا لکه تاسو چرته غورځیدلې یا ډیپریشن وجه نه دی ډاکټر ته پوس کوي کنه په فون ایزیکټ ډاکټر خامخا تاسو نه تاسو کې هغه تاسو نه سیمټمز را خالی کوېسچنز کوي نو هغه ته پته لري هغه تاسو ته رائټ میډیسن درکې نو هغه تاسو مسله ریزولف کیږي ٹھیک شو دا شوال قدم راته وای چې د خیبر پختونخوا کوم علاقو کې تاسو دا وخت دا سرویسز ورکولې شي ورکوي جی مونږه خو لکه خپل سایډ نه ټرای کړی دی ایون نارث وزیرستان پورې هم کنه مونږ التم پیچ کړی دی ایجنسیز ته نور کسانو ته کنه نو فی الحال مونږ ته الته نه ریسپانس نه راغلی اور لاچی کې زمونږ یو لګیدلې دی یونټ مونږ اکټیو یو سوک لکه قتل واړی نو لاړ شي بالکل کم ځای کې دی دا لاچی مین روډ باندې راځي کنه لاچی مین روډ باندې ایگزیکټلی هغه لکه ماته نه دی او تاسو کوډ نو ټینټ وغیرہ کې وستا نه ټینټ نه دی پراپر یو کلینیک بلډینګ کلینیک جوړ ټیک شو علاج ګر پنوم باندې ټیک شو دین علاوه او دین علاوه مونږه د کرونا سٹارټ کې چې دی تقریبا د خیبر ایجنسی او محمد ایجنسی د ټایم کې مونږه یو ایمبولانس هایر کړو اې کې مونږ خپل د ټول ډیوایس انسټال کړو نو مونږه علاج هم کولو کنه خو فی الحال مونږ کرنټلی چې دغه هغه یو اکټیو دی کنه او مونږ نو د سر ریګولرلی پیښور کې چې څوک آرډر مونږ تراشي کنه یا لیډ جنریشن مونږ هغه فیسیلیټیټ کو کنه او زمونږ ایم دا دی چې مونږه گروث کو لکه هر علاقہ کې هر ریموټ ایریا کې زمونږ یو کلینیک دا وخت په پیښور مطلب تاسو په پیښور نه چرته هم کال راشي نو تاسو ته ځان رسوي د نه علاوه کم سراوندینګ ایریاز دي 400 مردان کنه 400 مردان کې دا دی کنه الته موږ فی الحال سرویسز نشته کنه ولې چې دا پروجیکټ موږ سرن کو سیلف فندډ باندې کنه لکه زموږ چې کم خپل ارنینګ کی کنه نو هغه باندې رن کو موږ ته د باندې سره پراپر فندینګ نه دی ملاو شوی سګران نه دی ملاو شوی چې موږ د باندې ډیټیل باندې خو زموږ تاسو چې څومره عمله د ډاکټرز یا نور سټاف دا والنټیرلی میم والنټیرلی نه وي خو هغه ته لکه پر پیشنټ باندې موږ پے کوو کنه لکه د دې درې پورشنز وی کنه یو پورشن زموږ زی ټیکنیشن تا ټیک شو بل پکې چې غټ پورشن وی هغه زی ډاکټر تا اور یو پورشن مونږ ته پاتې کیږي دی ټیک شو صحیح ده پروفټ ریشو ډیسایډ او تاسو ته راکم پیسې چې راځي تاسو ته ګورنمنت طرف نه نشته نو دا تاسو پیشنټ نه اخلي یا پیشنټ نه موږ اخلي ټیک شو پیشنټ خو په دې مایند ډیفینیټلی هسپتالونو ته چې راځي فری ورته ملاويږي تاسو نه تاسو ته پیسې بیا سر ریسپانس زه تاسو ته وایم اصل کې ګوره تاسو چې کله سپیشلیست ته ځي کنه هغه وخت تاسو نه بیل فیس آی کنه یا تاسو لسه ګورنمنت هاسپټل تم لاړ شي کنه تاسو ورته وای نو اخر کې ایٹ دی اینڈ هغه تاسو خپل کارت راکړي چې دا زما کارت والا زما کلینیک ته پرایویټ ته راشه کنه نو مونږ هم هغه کار کوو مونږ اټ لیست داسې نه کوو چې سرکاري هسپتال کې ناست یو الته
خلکو باندې کارډز پر ډسټریبیوټ کو کنه موږ سټیټ او پیشنټ ته چې دا فیس دی او دا ساسو ټایم به کنسلټیشن وي ډاکټر تخپل پوښتنه ملاوي شي موږ تخپل ملاوي شي. ها تاسو مطلب مين دا چې هغه چې کوم هسپتال کې پیسې ورکړي هغه تاسو درکې. and what about medicine تاسو مې میډیسن کې داسې کنه لکه د کې موږ ډېر سټریکټلی کنه موږ خپل سیستم داسې جوړ کړی دی کنه چې یو میډیسن هم کنه اضافي نه لاړ شي لکه لیس د 7 days میډیسن دی کنه نو 10 days لاړ نشي او یو میډیسن په کار نه دی کنه هغه لاړ نشي ولې چې تاسو لکه غلط کم کس میډیسن خوري کنه هغه باندې غلط افیکټ کیږي هغه باډي باندې خامخا غلط افیکټ کیږي نو موږ نه اضافي میډیسن ورکو دی کې او نه موږ غلط میډیسن یا ایکسټرا میډیسن موږ نه ورکو چې کم ډاکټر ریکمند کی هغه زموږ سیستم باندې رن کیږي هغه الګوریدم سره اے آی کې میچ کیږي چې دا ټیک دی نو بیا هغه موږ مخکې ډسپیچ کوو. صحیح ده سوال چیلنجز دي دا وخت علاج ګر چلولو کې چیلنجز دي میم چې ډیر ټایم پورې تاسو دا ډیر ټایم مخکې سٹارټ کړو بیا پکې منځ کې سٹاپ ویل مطلب خاموشي ووز بیا څه چیلنجز دی ولې میم ټولو غټ پکې چیلنج دا دیکھنا چې دا زما په حساب د کلچر ایکسپټ نه کوي پیشنټ لیول باندې لسه هغه په دې سیس باندې لکه هغه د زمون خلکو تر څو کلینیک ته نه تر کلینیک نه چې د ډاکټر فزیکلی ټچ ونه کی نو هغه لکه فیل نه کی کنه او تاسو لکه چې انټرنیشنل ډاکومنټریز انټرنیشنل تاسو ریسرچز ګوره لکه د ټیکنالوژیز باندې نن سبا خلک چې دی کنه هغه سرجری سم کی ٹھیک شو او زمون خلکو د سیمانډ جوړ شوی چې ډاکټر کله پورې ما ټچ کینو خامخا هغه دا وایي کنه چې اکثر ډاکټر ته وایي هم داسې چې ته مې صحیح وګوره کنه خلک اکثر هم دا وایي چې ته مې صحیح وګوره نه پس پراته سو ایگزیکټلی او سیکنډ لیول باندې چې د لکه ماته د فیل کی ګورنمنت سایډ نه به سپورټ نه دی کنه پروویژنل ګورنمنت کنه خو مونږه لاست ایئر پرایم منسٹر نیشنل انوویشن ایوارډ لا شورټ لیست شویو مونږ ته لاړو زموږ آیډیا سلیکټ شو مونږه پیچ کو لکه آی کې آل اوور دی پاکستان 7.5 لاکھ سٹارټ اپس اپلای کړیو نو هغه 7.5 لاکھ کې چې دی بیا 300 چې دی هغه شورټ لیست شویو 300 کې بیا کمپټیشن نو هغه نه 50 وروته 50 کې بیا 10 وینرز وکنه لکه مونږه آی دا ډېر غټه خبره ده ایگزیکټلی نو مونږ ډېر غټ کمپټیشن کړی خو ایگزیکټ زیات تاسو ته بیا هم چې لکه پروویژنل لیول باندې مونږ ته ډېر زیات مسلې دي د دې صوبې ته ضرورت دی کنه ځکه چې په نېشنل لیول خو ډېر شي نشته دی هر صوبه کې څه نه څه چرته روان دي خو په صوبه کې په خیبر پختونخوا کې د دې قسمه انیشیټیو ډېر زیات ضرورت دی پلانینګ څه دی فیوچر میم پلانینګ فی الحال دا دی چې مونږ خپل کار کوي لګیو په آرټیفیشل انټیلیجنس کنه اے آی کنه نو مونږ ان شاء الله خپل چیټ بوټ آلموست زموږ ریډي دی ٹھیک شو هغه چیټ بوټ لکه دومره فیسیلیټیټ کی کلاینټس یا پیشنټس کنه چې هغه بکار باندې چې هغه انت ډاکټر ناس دي کنه ناس کنه هغه ټول علاج دې کنه په اے آی تھرو به وشي ان شاء الله تعالی ٹھیک شو دا زموږ پلان دی خو بس ان شاء الله کې دی شي ودین منت او ټو مونږ لانچ کوو شوال پتلو کې کدا وایم چې تاسو د دې علاج ګر ټول فری نمبر یا نمبر ایگزیکټلی ما زه تاسو ته وایم ځکه چې علاج ګر خو ویب سایټ یا اپ چې کوم دی ګران اردوونکو موبایل اپ ته علاج ګر په دې باندې هم تاسو هم دغه رنګ فیسیلیټي یا دغه سہولیات ترلاسه کولای شئ. میم دا زموږ نمبر دی 0311 1999955 دا لګ یو ځل بیا وایي 0311 199999955 ها دا نمبر دی او موبایل اپ چې علاج ګر په نوم دی وایي کې تاسو سره رابطه کولای شئ مطلب چې څه فیسیلیټي دی د کور د ډاکټر پکا دی فزیوتراپیسټ پکا دی تاسو نه چې کوم دی هیلپ اغستې ایگزیکټلی ټیک ډیر زیاته مننه شوال او یو خو انیشیټیو د خیبر پختونخوا د پاره د خیبر پختونخوا د خلکو د پاره پکې ډیر اسانتیا ده ډیر اسانتیا نه پکې راشي خو که لک شانته په دی باندې نظر واچول شي د ګورنمنت طرف نه مون تاسو هم پکې انپوټ زیات شي د خلکو پکې لک زیات کې انټرست میم از یو سیس منشن کول غواړم اصل کې لکه دا اوارډ چې ماته ملاو شو یو کال تیر شو کنه لکه دا ماته 13 کال اکتوبر کې ملاو شو اوس یو کال پس چې دغه ماته خپل صوبې نه تاسو لکه کانټیکټ وکنه لکه ماته سپورټ نشته کنه تاسو ته کلیر وایم زه اوس دا پروجیکټ رن کوم کنه موږ سیلف باندې روان یو لکه زه سافټویر انجینیر زه فریلانسینګ کوم زه کنسلټنسي سرویسز ورکوم زه ویډیوګرافي سرویس ورکوم چې کم فند ماته هغه نه جنریټ کیږي زه په دې بزنس لګوم صحیح اور لکه ماته د سی فیل کیږي د ګورنمنت ته پروویژنل ګورنمنت ته بقا دي ته مونږه سپورټ کی ټیک شو ولې چې مونږه چې کله کار کو او د سی اوارډ مطلب چې هر ډپارټمنټ تاسو سره سپیسیفیکلی هغه کی کنیکټ شي چې د هاسپټل سره تاسو کنیکټ شي نو زما په خاطر ډیر فائدہ به ډیر خلکو ته ورسي او مې د کې مین خبره ده لکه زه چې خپل صوبه پریزنټ کوم خبر پختونخوا خپل سټي پېښور پریزنټ کوم نو دا
ما ته داسې لکه لګي چې دا ټولو ته به کار دی چې مونږ باندې فیل پراؤډ فیل وکړي که نه چې یار دا زمونږ صوبې نه دی یا زمونږ ښار نه دی او دا تللی دی او نشته لیول باندې یو اوارډ ګټلی دی روړی دی. صحیح ډېره زیاته مننه شوال. انشاءالله نیکسټ به هم په دې باندې خبرې کوو چې هیلث داسې ټاپک دی چې دا ودرېږي نه یا دا روان وي. او امید لرو چې د ستاسو کوم فیوچر پلانینګز دي که تاسو هیلث ډپارټمنټ سره په شریکه د صوبې د خلکو دپاره اسانتیا چې دی هغه راولئ او داسې ستاسو پروجیکټ چې دی دا مخ په وړاندې روان وي. یو ځل بیا مننه. ګران اردوونکو دا و د نن پروګرام صحت د ټولو دپاره او صحت اسانتیا چې دي هغه د ټولو مهمه دي. علاجګر یو د نوې دور نوې طریقې سره چلیدونکې یو اپ به کوم باندې تاسو په ناسته کور کې په ناسته د علاج معالجې او د دوایانو چې کوم سہولیت یې ترلاسه کولی شي. پروګرام و عکس پښتونخوا بل پروګرام کې د بل ملما او د بل موضوع سره بیا حاضرېږو. هغې پر غواړو اجازت نه لپاره.